د اسمان نه د اوبو او د باران الله فرمای د مونږ را نازلو. بیا په دغه اوبو سره الله جل شانه فرمای مونږ د هر یو سیز زرعونه کو چې کله باران وشي دا باران د ځمکې د پاره آبادی ده. چې کله باران وشي د باران د وجې نه د ځمکه زرخیزه شي دا چې کوم دې زرغونه په دې کې وشي شینګې راوټو کېږي د دې اوبو د وجې نه د باران د وجې نه. نو الله فرمای په دغه باران باندې په دغه اوبو باندې بیا مونږ تیغونه چې کوم دې راوټو کو په هغې سره بیا میوې دغه ونې او بوټي میوې ونیسي او بیا دغه میوې پخې شي. نو الله فرمایي دا ټول کارونه مونږ کو او په دغه باران باندې کو، یعنی باران دا ورله سبب او ذریعہ ګرځو. وهو الذي الله غزاد ته انزل چې نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبو. نو دلته د اوبو الله فرمایي مونږ د اسمان نه نازل کړي دي او بل ځای کې الله فرمایي چې مونږ د وریځو نه نازل کړي دي. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله فرمایي د وریځو نه د اوبو تاسو را نازل وای کو مونږ تر نازل. او دلته الله فرمایي چې دا مونږ د اسمان نه دا اوبه نازل کړي دي. نو لغت کې چې کوم دی اسمان د انسان نه بره کم څه شي هغې ته اسمان ویلی شي. نو وریځ د انسان نه بره دې ته اسمان ویلی شي. او عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دې اسمان د پاسه یو غټ دریاب دی د اوبو. الله جل شانه چې کله وغواړي د هغې نه چې کوم دی اوبو شپږم اسمان ته را نازل کړي څومره مقدار کې چې الله غواړي. د هغې نه بیا پنځم اسمان ته بیا څلورم بیا دریم بیا دویم بیا ړومبي د هغې نه وروسته بیا وریځې ته راکوزي کړي او وریځه چې کوم ځای کې الله باران غواړي نو وریځې لکه د غلبیل په شان دي هلته کې دغه اوبو وچاندي. نو دا د برې نه راځي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي. اوس د انسان په ذهن کې دا راځي چې دا خو بخارات په بره باندې لړ شي د سمندر نه یا نور اوبو نه دا بخارات په بره باندې لړ شي او هغه وریځ جوړه شي وریځ نه بیا اوبو دا چې کوم دی الله پاک راووري. نو وایي چې دا سمندرونه چې د حضرت نوح علیه السلام د طوفان نه مخکې نوح علیه السلام چې کله طوفان راتلو نو د برې نه پې د اسمان نه اوبه راوورېدلې او ځمکې ته وې ته پسې مو اوبه راوکاږه ځمکې مو خپلې اوبه راوکاږلې. نو چې کله طوفان ختم شو خلک ټول هلاک شو 2 دیا یا 3 دیا کسان پاتې شو. نور ټول چې کوم مسلمانان نشو ایمان یې رانهوړو هغه ټول الله ختم کړل. نو بیا الله وفرمیل ځمکې ته ته خپلې اوبه واپس رانن باسه راون غاړه. نو ځمکې خپلې اوبه واپس راکاږلې د اسمان هغه اوبه چې کوم دی په ځمکه پاتې شول د هغې نه سمندرونه جوړ شو. نو دا سمندرونه چې کوم دي دا هم الله د اسمان نه دغه اوبه راورولي دي.